السلام علیکم. یو درې څلور میاشتې راسې به تاسو په سوشل میډیا او په خبرونو کې د هندوستان د یو سړي چې ډیر مالدار دی د هغه د زوی د واده چرچې ګورئ، نو ما وی چې نن درته د هغوی هیسټري ووایم او د دې واده تفصیلات درته ووایم. دا سړی چې دی د ده نوم امبانی دی، د ده پوره نوم دی مکیش دیرو بای امبانی او د ده د زوی د اننت امبانی واده دی. مکیش دیرو بای امبانی چې دی دا په 19 اپریل 1957 کې په یمن کې په یو هندو خاندان کې پیدا شوی. بیا دوی هندوستان ته راشفت شو او دلته کې بیا کاروبار پلار شروع کو او هغه کاروبار کې خدای ول دومره برکتونه واچول چې هغه اوس ډیر یو مالدار سړی دی. د دوی کمپنی دا د هغې نوم دی ریلاینس انډسټري او په هغې کې یو دنه په سونو کمپنیانې دي. پیټرولیم کې دوی انویسټمنټ دی، په ایرلاینز کې د دوی انویسټمنټ دی، په ټیلیکام کې په دوی انویسټمنټ دی، 15-20 چینلې د دوی دي، ایون په کرکټ کې هم د دوی دي، ممبئی انډینز چې دی هم د دوی ټیم دی، په هر ځای کې د دوی انویسټمنټ دی او د دې وخت کې د ایشیا مالدار ترین سړی دی او د دنیا نهم نمبر مالدار ترین سړی دی. د دې انډسټري چې دا ریلاینس انډسټریز د دې کل اساسی چې دی 117.8 ارب ډالر دی. مونږ یو ارب ډالر د آی ایم ایف نه غواړو څومره مینتونه کوو او زمونږ 25 کروڑ عوام چې کم ملک دی یو ایټمي پاکستان په هغې باندې ټوټل قرضه 100 ارب ډالر ده او څومره عوام په مشکلاتو کې دي. او د هندوستان یو کمپنی چې د ریلاینس انډسټریز د هغې کل اساسی چې دی 117.8 ارب ډالر دی. د ده کور چې دی ایتا اناټیلیا وی او هغه یو عجوبه ده. هغه کور چې دی 27 منزله دی، 27 چته کور دی، په مختلف چتونو کې سویمینګ پول، یو عجیبه یو عجوبه ده په ممبئی کې. د هغې کور قیمت هم 4.6 ارب ډالر دی. معذرت کوم. د هغه د زوی چې دی کشرې اننت امبانی نومې دی، هغه کو تاسو کتلی یو غټ غونته ماشوم دی، دته د دمې مرض دی، په دې وجه چې کم دوايانې خوري د ساید افیکټ دا دی چې ډېر غټ شوی دی. د اننت امبانی چې دا د رادیکا مرچنټ سره ځان له یو خاندان ډېر لوی امیر دی، د هغې سره واده دی او دا واده د تیر 4 میاشتو راسې شروع دی. مختلف فنکشنونه او د دنیا نه هغې له داسې فنکاران راغواړي چې هغوی له په اربونو روپۍ ورکوي چې هغې کې پرفارمنس وکړي. د هر باکسران راځي، فنکاران راځي، اداکاران راځي، هر څوک دې واده له هغوی راغواړي. بزنس والا خلک راځي، د فیسبوک مالک راغی، د ټویټر مالک راغی، د هر شوبې نه خلک راغواړي. د دې واده کارډ دومره سپیشل دی چې د هغې قیمت دی هندوستاني 2 لکه روپۍ او پاکستان پیسه چې ده د هندوستان نه 3 ګنا کمه ده، نو په پاکستاني روپو کې 21 لکه روپۍ صرف د دې کارډ دی. په کارډ کې د سونې کندکاري شوی، کشمیري شال دی، پکې یو لوی بکس دی، نو 2 لکه روپۍ خو تش د دې په کارډ لګېدلي. په دې واده باندې ټوټل 15,000 کروڑ روپۍ لګېدلي. دا 15,000 کروڑ چې ته روپو ته ورواړې نو دا 50 ارب روپو نه سیوا جوړیږي او چې بیا پاکستانو روپو ته راواړې نو دا 150 ارب، 1.5 ارب روپۍ په دې واده لګېدي. خو دا پیسې چې دي د دې ټوټل د دوی د آمدن 1% هم نه دی. لکه په اوړو کې مالګه چې ورته مونږ وایو چې دا یې خرڅ کړه. د دې واده ډېر په غټه سطح تشهیر ایډورټایزمنټ وشو او ډېره دنیا ولا راغلی. خو بل طرف ته یو بله خبره ده، ته چې هندوستان کې یو طرف ته دومره دولت دی او بل طرف ته چې سوچ وکړي نو هم په دغه هندوستان کې 6.7 میلیون ماشومان د شپې وږي وده کېږي. 67 لاک ماشومان هره شپه رزق درک نه لګي او وږي وده کېږي او 74% هندوستانیان چې دي هغوی ته صحیح غذا نه ملاویږي. د هندوستان ټوټل آبادي 1 ارب 40 کروڑ ده، نو چې دا 74% راوباسي نو تقریبا 1 ارب خلکو ته صحیح غذایي
هغوی ته نه میلاویږي. نو یو طرف ته دغه غربت دی، بل طرف ته دومره امیری ده او پوهیږي پې نه چې دا پیسې چرته ولګو. کو دا 150 ارب روپۍ دوی په دې 67 لاک ماشومانو له ورکړې وي، نو د هغوی به د ټول عمر غربت ختم شوی وي. خو دا هغوی خپله نظریه ده، هغوی به دې نه نور د هغه پښتو متل دی څوک وایي چې څه پې وکړو او څوک وایي په څه یې وکړو که نه، نو هغه سلسله ده. ما وی چې تاسو ته د مکیش امباني د زوی د اننت امباني د واده تفصیل ووایم چې پیسه څومره ده او هندوستان کې غربت څومره دی. امید لرم ستاسو به دا ویډیو خوښه شوي. کوم خوښه شوه کمنټ پې وکړئ، لایک یې کړئ، شیر یې کړئ او سوچ پې وکړئ. په سوچ کې څه ګناه نشته.